بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقائق الأشياء ثابتة، حقیقت د اشیاء ثابتة ثابت ده. جی ولکه پرونم به خبره کړې وکنه، راځه اوس عبارت لګوا. حقیقت الشیء وماهیته، حقیقت د شی وماهیته او ماهیت د شی، ما دا هغه ته وی به چې په سبب د دې سره الشیء شی وهو شی په شی کیږي. نو لکه ماهیت د شی او حقیقت د شی، ما به شی وهو ته وی کنه. ولکه څوک په معترض اعتراض کې چې دې کې خو فاعل داخل، فاعل د فعل پکې داخل، هغه سم شی هو کیږي. جواب مونږ ویلکه ستا اعتراض به علی واردېدلې، ستا اعتراض به علی واردېدلې که په دې کې مونږ وجود بالفعل ګڼلې، لکه فاعل څخه خدا فعل وجود بالفعل راځي کنه، او حقیقت خدا دې لکه بالفعل یو کو بالقوه وي. حقیقت او ماهیت د شی ما به شی هو کنه، چې شی په د شیئیت نه شی کیږي او د عدم نه فی وجود تر اورل کیږي، کو بالفعل وی او کو بالقوه وی. نو ما دا هغه ته وی ثبت به الشیء هو ثابتیږي په دې سره شی هو هم دقه شی په هو شی کیږي کنه. کل حیوان الناطق، لکه حیوان ناطق للانسان، د چا د پاره؟ انسان. لکه انسان په هو دقه انسان په انسان کیږي کنه، د عدم نفی وجود تر اورل کیږي. بخلاف مثل الضاحک والکاتب، الکه په خلاف د ضاحک او د کاتب او د امثال، په دې سره دا په ماهیت کې داخل نه دي، ماهیت او حقیقت او ذات کې داخل نه دي. ځکه ممکن نه چې د انسان تصور بغیر د ضاحک او بغیر د کاتب نه موشي، بغیر د ضاحک او کاتب نه. بخلاف مثل الضاحک، په خلاف د مثل د ضاحک او د کاتب، مما د اغنه يمكن تصور الانسان، چې ممکن دی تصور د انسان بدونه بغیر د کاتب نه او بغیر د ضاحک نه. او مثلوی وسجات کماشی او دا ټول پکې داخل دي. فانه زکه دا ضاحک او کاتب چې دی نو من العوارض، دا د سند د عوارض نه دی، دا د عوارضاتو نه دی کنه، د عوارض نه دی. عارض د ذات او ماهیت او حقیقت نه دی. ها تاسو ویلو کنه چې کلی دوه قسمه دی، یو کلی ذاتی دی او بل کلی عرضی دی. کلی ذاتی جنس نوع فصل، احتشام قارس جنس فصل، او بل کلی عرضی دی خاصه او عرض عام، خاصه او عرض عام. ذهن پیور رسید خاصه او عرض عام. انسه کلی په څو قسمه؟ دوه قسمه. او ټول کلیات په څو قسمه دي؟ کلیات 5 دي کنه، جنس نوع فصل خاصه عرض عام. دا په یو تقسیم کې ها، په نور به تقسیمات په دې کې ډېر زیات دي.
کلی عرضی الکه کلی ذاتی ستوي چې داخل وي په حقیقت د افرادو کې داخل وي په حقیقت د افرادو کې او کلی عرضی هغه ته وي چې داخل نوي په حقیقت د افرادو کې داخل نوي حقیقت د افرادو کې الکه پوه شولې چې ضاحک او کاتب نو ممکن دی تصور د انسان بدونی بغیر د انسان نه فإنه زکدا ضاحک کاتب من العوارض دا د عوارض نه دی خارج دی د حقیقت د افراد الک ما تلګ نور وضاحت موکا وی وقد يقال کله کله داس ویل کیږي ان تخصیص ما هغه به الشیء شکیږي پاغه سره شی هو د عدم نه وجود تر وړل کیږي به اعتبار تحققه حقیقتا په اعتبار د تحقق د دې سره په اعتبار د تحقق د دې شی سره حقیقتا شکیږي الکه په اعتبار د تحقق سره په اعتبار د وجود سره حقیقتا حقیقت دی و به اعتبار تشخصه او په اعتبار د تشخص سره هویتنا سدي هویت یو خاصواله دي کنه ومع قطع النظر عن ذلك او سره قطع نظر عن ذلك د تحقق او د تشخصنا ماهیتا دا به سدي ماهیت دا به ماهیت دي ملکه تاسو ویلی ما به شی هو قبل الوجود ماهیت بعد الوجود حقیقت او بعد التشخص هویت ذهن پور رسیدلی او مع قطع النظر چې قطع کې نظر د تحقق او د تشخص نه تشخص خو پیژنې کنه ما به الامتیاز بس سره امتیاز راځي دا ماهیت هلکه دا خو یو شی دی او حقیقت ته متویل او ماهیت ته متویل او هویت ته متویل یو شی دی مصنف علی رحمت وی کله یو شی وی او یا لکه مختلف اعتبارات کی پکې سوي مختلف او کله هلکه د دې دا شی ستوي راځي والشیء عندنا زمونږ په نسبان دی چې اطلاق کیږي په معلوم باندې کیږي موجود باندې والشیء عندنا شی زمون په نسبان اهل السنت والجماعت په نسبان دي هو الموجود دا چاته وي خلاف ثابت ته معتزله ولا معتزله وي معدوم تم شی ویل کیږي معدوم تم څه ویل کیږي شی او تر ویل کیږي هو الموجود والثبوت اوله کستم وي ثبوت ثابت تم ویل کیږي کنه شی الکه موجود تم وي ثابت تم وي پرونم پکې خبره کړې و کنه والتحقق او تحقق والوجود او دا وجود والكون او كون کېدل دا ټول الفاظ مترادفه دا سدي الفاظ مترادفه دي الفاظ مترادفه دا الفاظ مترادفه دي یعنی الفاظ مترادفه دي ته ویل کېږي چې الفاظ مختلف وي معنی وي یو نقطه به بل ځان سره یاد وساتي هغه دا کله د الفاظ مترادفو کې نسبت د مساوات او کله نسبت د عموم خصوص مطلق وي کله نسبت د عموم خصوص وجهین وي پکې مساله باندې ذهن الفاظ مترادفه الفاظ مترادفه دا سدي الفاظ مترادفه دي معناها بدیهی التصور معنا د شی صدا معناها معنا د الفاظ مترادفه بدیهی التصور صدا بدیهی التصور الکه بدیهی د بغیر د سوچ فکر نه تصور ترازی الکه د انذر کلی مولا چین روډاګ مولا
ها عبدالرشید عبدالرشید مولا صاحب بدیهی څه ته وایي بغیر د سوچ او فکر نه ذهن ته راځي بدیهی او نظری تاسو په سولم کې تعریفونه کړی الک بدیهی هغه ته لا یحتاج الى التعریف والدلیل او یا لک نظری هغه ته یحتاج الى التعریف والدلیل او دویم نمبر تعریف دا دی بدیهی هغه ته ویل کېږي چې سهلة الحصول وي سهلة الحصول او نظری هغه ته ویل کېږي چې متعسر الحصول متعسر الصفت حصول ذهن دې پوره شي بغیر دغه نه راځي درېږي څوک د تمجن یاد کی ته به سوچ پکې چې یاره دا جن به څنګه وي ذهن دې پوره شي تاو راتا ذهن بو ګرځي د ترغاو په غرونو کې به تاو راتاو شي ذهن دې پوره شي د یوسف بابا ته به وخیږي او بیا به داسې قوال ته به ملاړ شي ذهن دې پوره شي او یا لکه بیا به کیمور غر ته مخیږي لہذا قصه به بیا ډېر بیا به د سوچ ته راشي چې هلکه دا خو جو څه شی دی کېدای چې مخکې له راغلي یا لکه پوه شو په دې خبره باندې نو نظري متعسر التهدید وي المتعسر الحصول وي او دریم تعریف دا دی د بدیهی هلکه بدیهی چې دی المجلی للشیء المجلی للشیء الکه دا تجلی را وستون کې د شی د پاره وي روحانتیا را وست مجلی للشیء دې ته بدیهی وي او یا لکه مخفی للشیء دې ته نظری مخفی للشیء دې ته څه ویل کی نظری وتر ویل کی یا لکه په مسله باندې او جی ډیر تعریفونه دي راځه نو د شی او د وجود او د ټول د بدیهی تصور بدیهی تصور والي ها الکه دلته کې معترض اعتراض چې تا ویل حقائق الاشیاء ثابتتون نو حقیقت خو اسم ثابت دی دا رستو تر ثابتون قید دا لغو دی سدی لغو معترض اعتراض وکنه قلنا س جواب دی راځي فإن قيل کچرت اعتراض کی ویلې شي فالحكم حکم کول بثبوت حقائق الاشیاء حکم کول په ثبوت د حقائق الاشیاء باندې متن کې څه ویلي د حقائق الاشیاء ثابتتون حکم ثابتتون حکم شوی دی چاته حقائق الاشیاء یکون لغوا دا ګرځيږي څه بمنزله قولنا دا په منزله د دې قول زمونږ الامور الثابته الامور ثابته امور ثابته چې دین ثابته دا خو د څه معنی شو الکه د حقیقت او تحقق دان په معنی ثبوت کنه الفاظ د حقائق الامور ثابتتون الکه نو دا اضافت د موصوف صفت د اصل کې د شو الامور ثابتتون دا ثابتتون لغو شو کنه شو اعتراض باندې پوش امیر صاحب ته پیش ول کوي الانسان انسانون لغو قلنا مونږ وایو چې نه الکه د دواړو یو مراد مقصد نه دی دوه حیثیت دي حقائق الاشیاء فی اعتقادنا او یا لك ثابتة فی قلنا مونږ وایو ان المراد به په دې سره چې حقائق الاشیاء ثابت انما تخصیص ما سنعتقده چې مونږ داغه عقیده لرو یقین لرو اعتقاد عقیده ته وایي چې مونږ یقین لرو داغه حقائق الاشیاء چې هغه حقیقت د اشیاء
ونسميه ومونږ مسما کو دغه حقیقت د اشیاء بالاسماء په نومونو باندې من الانسان الکه هغه حقیقتونه سدي من الانسان د انسان والفرس او د فرس نه دی والسماء او د اسمان نه دی والارض او د زمکه د حقایق الاشیاء دي کنه امور موجوده دا داسې امور دي موجودتون چې موجود دي په نفس الامر پس کې امر نفس الامر کې او په خارج کې واقعه کې موجود دي الکه ما ته بل ځکه نذیر او خای نذیر الکه یو نذیر دی یو مثال یو بل مثل ها نذیر د فرق بل فرق او بل تمثيل دی کنه سو سيزونه دي سلور جی الکه نذیر چاته وي چې وضاحت د ممثل کوي خو د افراد د ممثل نه نوي د افراد د ممثل نه نوي نذیر وضاحت د ممثل کوي د افراد د ممثل نه نوي د جنس د ممثل نه نوي د افراد د ممثل نه نوي دې ته سوي نذیر ویا ذهن د فورسه لکه انسان دې زید دې او بسم اصل لکه ته زید کل فرسی زید پشان د پرس دې نو لکه پرس است چې ګوري نو بس دا دغه د پر نذیر شو کنه او د افراد چې وینو چې افراد د ممثل نه وي او لکه که د افراد د ممثل نه و نو بیا به خالی نه وي یا به په صفاتو کې دا په صفاتو کې به پیش شوی وي یا په ذات کې په صفاتو کې نو مثال دی او کو په ذواتو کې نو بیا څه شی دی مثال دی او کو په صورت کې وو نو به تمثيل دی کنه څه دی تمثيل دی یا لکه پوه شولې په دې خبره ها نو کو دا وضاحت د ممثل کېدنو یا به د افراد نوي یا به نوي که د افراد نه نو د افراد د ممثل نو نذیر که د افراد نه وو نو بیا به خالی نوي یا به وضاحت په صفاتو کې وي یا په ذات کې وي او یا به په شکل او صورت کې وي که چېرته په ذات کې نو مثل او یا لکه که چېرته په صفاتو کې مثال او که په شکل او صورت کې نو بیا وته تمثيل ویا ذهنم پورا سیدل خبر آسانه ده کنه خی في نفس الامر الکه ما ته یو مثال وخه د دې لپاره یو نذیر براته وخه حقائق الاشیاء ثابته او لکه تو واجب الوجود موجود واجب الوجود واجب الوجود باعتقادنا موجود في نفس الامر واجب الوجود چې ده زمونږ په عقیده کې دا موجود دی پس کې نفس الامر کې دا موجود وما يقال واجب الوجود واجب الوجود د الله جل جلاله وجود دی واجب موجود دا موجود دی وهذا كلام مفيد او دا کلام د مصنف سے چې حقائق الاشیاء ثابت مفید دا څه دی مفید دی ربما ډیر کرته يحتاج الى البيان ضرورت پیخیږي ستا بیان ته ليس مثل قولك الثابت ثابت او نه دی په دې مثل ستا باندې اے سائل معترض چې توي الثابت ثابت الثابت ثابت ډیر کرته یو شی وي داغه وضاحت او بیان ته ضرورت وی کنه او تسریح ته ضرورت بیان او تسریح یو شی دی کنه ولا مثل قولنا او دا پدې مثل د قول زمون باندې نه دی چې حقائق الاشیاء ثابته د دې په مثل نه دی چې مونږ وای انا ابو النجم انا ابو النجم انا ز ابو النجم الک انا خو عرب د معارف نه دی او ابو النجم چې دین له هاذ دام د غید پارا
وضاحت دی خو انا خو اعرب د معارف دی نو دا دونه معنا نور کې دی کې صفایده نشتا انا ابو النجم کې صفایده نشتا وشعری شعری او زما شعر چې دی نو دا زما شعر دی شعري علا ما یخفا مالک پدې کې خو دې کې صفایده نشته نو حقائق الاشیاء ثابته دغه د دې په مثال باندې نه دي چې انا ابو النجم او شعري شعري د دې په مثال نه دي ذهن دې پوره سره خاطی کې صفایده نشته شعري شعري او امور حقائق الاشیاء ثابتتون کې پایده شته اگر شدا مجاب دې سده مجاب د دینم جواب کې شعري زما شعر چې دی شعري دام شعر دی په کمال والی کې او په حسن النظم کې په حسن النظم کې ترتیب ډېر برابر دی حسن القافیه کې د دې تعویل کې دی ځکه باب التاویل مفتوح باب التاویل مفتوح لکه دروازه د تاویل چې د مفتوح دا کولو دی د دې تعویل کېدل شي او انا ابو النجم زچ یما ابو النجم یما صاحب دستور یما او د نجم یا صاحب د نجم یا پلار د نجم یما هغه چې څنګه شجاع دی دغه شان زم شجاع یما نو دې کوم تعویل کېدل شي کنه تعویل پکې کېدل شي خو به هر حال حقائق الاشیاء ثابتتون خو ډیر مفید دی ذاکره سوچ دی برابر دی چې د سکلی د کنه مرکب کو بسیطه دا اسحاق واسط شونډې وچی دي ها څنګه چې سوي د چای د باز کړی دا څه چلے کړی ها واسط ها څه شي ها خدای جمعه تقریر درکې ها دا څه چل شي چې دغه سره دا دی موټر وې باندې سړی پېښور ته رسېږي دلته یو ځای شمس قاري صاحب هغه بس غاټه غاټې ویلې څه پروګرام وکړه ورغلی بس ما ته وایي دلته ما ډېر کار کړی چې په څه باندې بیان کې وکړه مال صحیح ده بس هغه د خولې نه لږه تېز شانته وکړه بس سپیکر یې کولاو کوم مخکې مونږ چې مې اسکره او بس ویلې چې هر مکتبه فکر واله ته زمونږ اجازت دی او که نه او بس داسې ویل چې هغه مېلمه راغلی خبرې کولې خو هر چا ته اجازت دی چې راشي او بس زمونږ د جومات کې بس که نه پروګرام یاره خو چې 2-3 منټه نه و تېر چې دغه دی چې دا غټ پګړي نه دي دا راخطا یاره بس اوس لوی خلک سم بریلي اندراله او بس زمونږ دیوبندیان هم راغلي که نه جوزی داسې نو شمس قاري چې دی به د هغه لوډ سپیکر په ځای پرېوځه ماته غوږ کې وایي کسات راغلي دي غویه چې ډېر بس ماله قدام راغلی که نه چې ورغلی که تا مګر بس کسات راغلي او ډېر په شوق باندې هم راغلی ځکه دا خبرې داسې وکړلې که نه چې خلک یې ډېر راجلب کول که نه پوره شي نو بس بیا نو کله پکې دا پیښم کېږي څوک ته ونه ما بل څه ونی پی بلا کله خاجي نو بس دا کیسه راځي چې څه خبره موکړل راځي نو ربما يحتاج إلى البيان ليس مثل قولك الثابت ثابت ولا مثل قولنا او د دې په مثل نه دي چې کلام مفید نه دي انا ابو النجم وشعر شعري على ما لا يخفى وتحقيق ذلك ان الشيء او تحقيق د دې دادي
ان الشيء تخصيص یو شی قد يكون له اعتبارات مختلفه د یو شی د لپاره اعتبارات مختلفه وي يكون الحكم عليه وی کیږي حکم په دی باندې بشین په یو سی سره مفیدا فائدہ کوون کوي بن نظر چې نظر وای الی بعض تلک الاعتبارات بعض دغه اعتبارات ته دون البعض نه بعض ته الکه بعض ته صحیح کیږي او بعض ته نه صحیح کیږي کنه کله انسان لکه یو انسان راواله چې کله دا تاواغست من حيث انه جسم چې دا جسم دی نو حکم په حیوانیت باندې دا مفید دی او یا لکه کدا انسان د دې حیثیت نو چې دا حیوان ناطق دی نو به حکم د حیوان په دې باندې لغوه دی کنه نو یو انسان د خو باز اوقاتو په حکم صحیح کیږي په باز اوقاتو کې به نو لغوه کیږي نو په انسان باندې که حکم کې د حیوان والی په اعتبار د جسم سره صحیح دی او که په اعتبار د حیوان ناطق سره وته حیوان وي نو دا لغوه دی ځکه چې د حیوان ناطق کې خو حیوان اسم دی کنه وإذا أخذ او کل انسان لك انسان راواله اذا اخذ من حيث انه جسم د دې حیثیت نه چې دا جسم والي نو انه جسم ما دا یو جسم والي دا ما صفت لپاره د جسمون دا ما صفت یو جسم والي نو کان الحكم عليه بي حکم عليه په دې انسان باندې بالحيوانيت وحيوانيت سره مفيدا سببي فائدمن دی الانسان حیوان الانسان حیوان نو په اعتبار د جسم سیواله چې دا انسان کی جسمیت ته نو دا حیوان دی حیوان جوهر جسم نامی کنا اساس متحرک جسم والے پکې دی نو الانسان حیوان دا حیوان په اعتبار د جسم سره دی واغستون په انسان حمل صحیح دی خو کو دق الانسان حیوان دا حیوانون دی په دې اعتبار سویل چې دا انسان حیوان ناطق دی نو دا حیوان لغو دی ولی لغو دی ځکه تک هوتا حیثیت د حیوان ناطق غسته دی کنه اوس بیا هم حیوان ناطق دا لغو ته پایګه نه ورکی کنه تحصیل د حاصل وإذا أخذ من حيث أنه حيوان ناطق كان ذلك لغوا نشول دا حكم سو لغو شو لغو بلا فائدتنا فائدہ پکې نشته دی او فائدہ ما يكتسب الانسان من خیر په دنیا والآخرت لکه په دنیا کې څه فائدہ د ترسي او یا په آخرت کې د څه فائدہ رسوي دا ته فائدہ غرض وي والعلم بها متحقق حیوان هم دي جسم دی دغه جسم والي به حیوان ته والي به حیوانات